د استخاره متعلق ډیر زیات تبصونه خلک کوي چې د هغې مکمل طریقه څنګه ده. نن موږ په دې کلیپ کې یو څه خبرې کوو، هغه دا دي چې د استخارې څه مطلب دی او دویم نمبر د استخارې ثواب څومره دی. دغه رنګې استخاره څو پیرې کول لا پکار دي او چې کله ته استخاره وکړې او دا قبوله شي د هغې علامات څه دي او دغه رنګې استخاره کې چې کومې غلطیانې دي انشاءالله العزیز د هغې به په ترتیب باندې د یو څیز به ذکر کوو. نو ځکه موږ ډېر استخاره کې قبلېږي نه، نو دا غلطیانې به کې وي ځکه نه قبلېږي. لکه بعضې کسان پکې دا وایي که نه چې ټایم له مقرر دی کو نو، یا دغه رنګې سره به غټو کارونو دپاره کولی شو، یا د استخارې نه بعد خوب لیدل لازمي دي. انشاءالله د ټولې خبرې به په نمبر کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې، الله پاکم خوشحاله آباد ساته. نن چې کوم زموږ ټاپک دی دا د استخاره. استخارې مطلب دا دی چې یو معامله کې په یو کار کې د الله پاک نه صلاح طلب کول، دې ته استخاره دا ویلی شي. مطلب زموږ یو کار دی، موږ رشته کوو چاله، یا یو ځای کې رشته ورکوو، یا ملازمت کوو په یو ځای کې، یا مثال په طور دوکان یو ځای کې وباسو. دغه رنګې څومره چې کارونه په ژوند کې راځي، نو انسان سوچ کوي چې دا کار وکړم که دا کار ونه کړم. نو دلته کې الله پاک سره مشوره وکړي، نو الله پاک ورته وروښیي، یا الله پاک له په ذهن کې ور واچوي چې دا کار وکړه یا دا کار مه کوه. نو یو جایز کار داسې وي که نه چې په هغې کې الله پاک طرف ته رجوع شي، دې ته محترمو استخاره دا ویلی شي. او دغه رنګې پیغمبر صلی الله علیه و وسلم په تمامو کارونو کې صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین ته د صحابه کرامو ته محترمو درس ورکړی دی. لکه څنګه چې د قرآن مجید یو صورت خلک زده کوي، دغه رنګې جابر صاحب رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ ته د الله رسول دغه شانتې درس د استخارې هم راکړی دی. فرمایي چې کوم یو سړی استخاره نه کوي دا د بدبختۍ نښه ده. نو کوم سړی چې استخاره نه کوي دا په بدبختۍ کې محترمو دا شمارل کېږي، ځکه دی الله پاک سره صلاح دی نه کوي. نو د استخارې مطلب دا شو چې الله پاک سره مشوره کول شو. دا رنګه فضیلت دا شو چې پیغمبر صلی الله علیه و وسلم باندې تعلیم ورکو، او دغه رنګه د نیکبختۍ علامت دا محترمو استخاره ګرځولې ده. دغه رنګه محترمو چې یو سړی استخاره کوي، نو د هر یو کار دپاره د استخاره کولی شي. چې کوم کار د په ذهن کې وي، که دا کار غټ وي د وړوکی وي، انشاءالله د هر کار دپاره کولی شي. بل سوال دا و چې استخاره دا څو پیرې کول پکار دي؟ 3 پیرې، 4، 5، 6، 7 یا مطلب 10 پیرې. نو انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه و وسلم ما ته فرمایل، ای انس چې کله په تاسو کې یو سړی اراده وکړي چې هغه استخاره کوي د الله پاک نه څه غواړي، نو 9 پیرې د استخاره کوي. یاد ساتئ چې کله موږ استخاره کوو نو 3 پیرې وکړو، نو هماغه سات به موږ ته ښکاره شي. خو داسې نه وي ورپسې 5 پیرې، دغه رنګې ورپسې 9 پیرې. انشاءالله العزیز الله پاک به موږ او تاسو ته ترتیب او طریقه وښیي. دغه رنګې استخاره به څو پورې کوو؟ یاد ساتئ چې کله 9 پیرې ته استخاره وکړله، یا به ته خوب وینې، که دا نه وي یا به ستا ذهن کې یو خبره راشي، که دا هم نه وي نو بیا ستا روح کم طرف ته و هغه کار وکړه، دغه بیا ټیک ده. بله خبره دا که نه چې استخاره چې کله قبوله شي د هغې به څه علامت وي؟ نو د هغې لنډ او اسان جواب دا دی چې کله تا استخاره وکړله او د استخاره قبوله شوله، نو د هغې لنډ او اسانه مثال به دا شي چې زمونږ او ستاسو زړونه دا مطمئن شي په یو کار باندې. مطلب دا که نه چې یو ځای کې رشته کوو او د هغې دپاره موږ استخاره وکړو، نو چې کله موږ استخاره وکړو زموږ دا ذهن او زموږ ضمیر او زړه دا مطمئن و، نو بیا پته لګي چې استخاره محترمه دا قبول شوې ده. بعض وخت کې بعضې سړی به تا ته وایي چې هلکه استاد جي مال استخاره وکړه، نو د بل چا لپاره استخاره کولی شي که نه شي کولی؟
نو مفتی شفیع صاحب رحمه الله فرمایي چې بل چا دپاره استخاره نشي کولی. استخاره به هر سړی صرف ځان لپاره کوي، د بل چا دپاره نشي کولی. بل سوال دا و چې استخارې دپاره کم ټایم ډېر ښه چې سړی استخاره وکړي. جواب به دا شي چې په دې کې څه قید نشته دی. داسې ټایم کې استخاره وکړه چې کم ټایم تا ته اسان وي. په داسې ټایم کې استخاره وکړه چې په دغه ټایم کې ته اوزګار یې، بلکل ته پرې او ته استخاره وکړې او تا ته پکې څه حلال دا نه راځي، انشاءالله دا به ډېر زیات بهتر وي. بله دا خبر چې په استخاره کې غټ کارونه غوښتلی شي کواړه، نو که یو کار غټ وي که یو کار وړوکی وي، دواړه پکې را غوښتلی شي او دواړو باره کې الله پاک سره دا مشوره را کولی شي. بعضې خلک وایي چې استخاره کې خوب لیدل دا ضروري دي. نو جواب به دا شي چې استخاره تا وکړله نو خوب لیدل پکې دا ضروري دا نه دي. دا خوب لیدو ډېره ښه ده، خو دې نه لیدو د هغې نه بعد چې کم طرف ته ستا رجحان او کم طرف ته ستا ذهن او هغه طرف ته محترمو تاسو خپل توجه واړوئ، انشاءالله العزیز دا به ستاسو لپاره ډېره زیاته بهتر وي. استخارې د مانځه طریقه دا ده چې کله یو سړی د استخارې مونځ کوي نو 2 رکعته نفل به وکړي، ښه په خشوع باندې او ښه په خضوع باندې. د زړه نه به 2 رکعته نفل وکړي. لنډه خبره چې کوم صورت تا ته پکې اسان یې هغه پکې ووایه، ځکه که زه یو صورت یادوم نو بعضې خلک به یې نه ورځي ویله، نو چې کوم صورت تاسو ته اسان وي دغه صورت ووایئ، انشاءالله العزیز ډېره زیاته ښه به وي او ډېره زیاته بهتره به دا وي. که تاسو استخاره کوئ د کاروبار دپاره به هم کولی شئ، او که دغه رنګې تاسو استخاره کوئ د رزق دپاره بیا هم کولی شئ. استخاره کوئ د نوکرۍ دپاره، دغه رنګې د رشتې دپاره کوئ، د حج دپاره کوئ، د عمرې دپاره کوئ. نو چې کوم څیز دپاره تاسو استخاره کول غواړئ بلکل د هر یو څیز دپاره استخاره محترمو دا کولی شئ. د استخارې دعا دا ده: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. د دې مطلب به داسې وي که نه چې یو سړی الله پاک سره مشوره کوي، پروردګاره که دا څیز زما دپاره بهتر وي دغه څیز راکړې ماله، او که چېرته زما دپاره بهتر نه وي، زما دنیا دپاره، زما د آخرت دپاره او دغه رنګې زما د ژوند دپاره د بهتر نه وي، ای پروردګاره دا زما نه لر کړي او ما د ده نه لر کړي. استخاره ډېره زیاته بهترینه، ډېره زیاته اعلی داسې یو عمل دی چې انسان الله پاک سره صلاح کولی شي او دغه رنګې انسان الله پاک سره مشوره کولی شي. نو کوشش محترمو دا وکړو چې په خپل هم دا عمل وکړو، زموږ څه حاجت وي او دغه رنګ یا خپلو ملګرو سره هم شیر کړو، انشاءالله العزیز د فایدې نه به خالي نه وي او ډېره زیاته فایده ده پکې. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.